سنن ابن ماجه کی روایت تھی چاچے د ورکوټي اختر نه رستو د اختر پرز نه د اختر پرز باندې روجا دا منه ده ځکه د اختر درز مبارکی احادیث مبارکو کې راځي دا د خوراک کا کرزي دي تب د ځان په دې رز داسې زبرګ نه جوړای چې بس خوراک مراک نه کوما نبی علیہ السلام فرمائی دا اختر پر رزبان بروجن نیسے کغا ورکوٹ اختر دے کلوی اختر دے البتہ پلوی اختر کی امساک مستحب دے روجنا دا سحر را پاسیدون راوالی تر دا اختر دا مز پوری یا دا قربانے پوری خوراک سکاک نکول اتا امساک کوئی اور ټول رزنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چاچی د دې میاشت د شوال میاشت وای د رمضان میاشت تیر شي زمون خلق ورته د ورکوټي اختر میاشت وای دې ته د شوال میاشت وای دی پس بیا ذوالقعده دا بیا ذوالحج دی ذوالحج دلوی اختر میاشت دا نو نبی علیہ السلام فرمائی چاچی د وړو کې اختر په دې میاش کې شپږ روزي ونیولې صرف شپږ دی خو عادت شوی دی مخ کې 29 یا 30 روزي ونیولې او شپږ روزي دې کې تسلسل لازمی نه دی یوې ننونی ولا یوې دوه ورځې پسونی ولا یوې درې ورځې پسونی ولا یې مسلسل اونیولې جدا جدا اونیولې په دې شپږو روزو سره الله اکبر کبیره د دې ثواب څونه دی وې د دې ثواب دونه دی لکه یو سړی چې ټول عمر روزي نیسي پشپګو روزو دونه لوی ثواب دا چې سړی هر کال نیسی کنه بس د ټول عمرې پر روزه کې به دا زندگی حسابي کی دا فضیلت کورونو کې بیانول پکار دي د دې لپاره بس دا میاش پیغمبر ذکر کړي په دې میاش کې که اول کې ونیولې که میس کې ونیولې که آخر کې ونیولې که دوی ابتدایي عشره کې دو ورپسې چې څنګه ترتیب سره خوشپګ روزي الله اکبر کبیره نو دا شپږ روزي دا د صيام الدهر د روزو برابر ثواب دی صيام الدهر نو مسلمانانو ته د اهتمام پکار دی د شپږ روزو د شوال چې دا فضیلت مونږ کورونو کې زنانو تم بیان کو او چاته چې الله توفیق ورکړي نو غیریم د اهتمام کی او اسه هم ارمیاش کی د دشپګو روزونه علاوه د دریو روزو نیولو سنتیت د ډیرو حدیثو کې ثابت دی درې روزي په ارمیاش کی ځکه زمونږ مسلمانان په منځونو کې خو نفل کوو خو په روزو کې مونږه نفلی روزي نه نیسو زمونږ ډیر مسلمانان شته مونږ نفلی روزي نه نیسو عرب حضرات د دې ډیر اهتمام کوي ایامی بیز ورته ویل کیږي ایامی بیز